نن د صدې ګورنمنټ های سکول کې د ATI آل ټیچرز اسوسییشن یو ګران جرګه ترسره شوه چې پکې د منځنۍ کورمې سره سره د لندنۍ او برې کورمې استادانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. دا ګران جرګه د لندنۍ او منځنۍ کورمې آل ټیچرز اسوسییشن صدر محمد رفیق اورکزی او جنرال سیکرټري اولس خان چمکني په نگرانۍ کې ترسره شوه. ګران جرګه کې د پخوانۍ فاټا د ټولو ضلعو او FRS آل ټیچرز اسوسییشن منتخب شوي کابینې غړو هم شرکت وکړو چې پکې د هرې ضلعې صدر او جنرال سیکرټري موجود وو. دا ګران جرګه د تعلیمي مسایلو سره سره د استادانو ستونزو او موجوده تعلیمي نصاب حوالې سره ترسره شوه. ګران جرګې ته مختلفو ضلعو نه راغلي صدرانو او د کورمې آل ټیچرز اسوسییشن ذمهدارانو هم ویناوې وکړې او مختلفو مسایلو باندې رڼا واچوله. د کورمې منتخب صدر محمد رفیق اورکزی ګران جرګې ته 20 نکاتي ایجنډا پیش کړه چې پکې رانګ پوسټ، ای ټرانسفر، مقامي برتریو، پرایمري او مډل سکولونو کې د استادانو کموالی، بډې او رشوتونه، GP فنډز اضافي کټ کول، ASDOs EMU منفي راویو، لوور او سنټر دپاره خپل DDO اختیار ورکول، سده خزانې آفیس دپاره د ایډیشنل اکاونټ آفیس او سټاف تعیناتول او نورو ګڼو مسایلو باندې رڼا واچوله. دوی زیاته کړه چونکې په د صوبې په یوې حصې کې ما د ټیچر الیکشن نه و شوی روان و به ونه شو او په NMD کې قبایلي علاقاجاتو کې چې دا اوس د تاسو مخته ناست دي دا ټول الیکټډ خلک دي د 14 یونټو چې هغه کې FRS دي او ډسټرکټس دي دا په یو ځای باندې الیکشن وشو و هغه الیکشن نوټیفیکیشن 15 کالو لپاره وشو د هغه ثبوت موجود دی هغه خلک دلته موجود دي. محمد رفیق اورکزی زیاته کړه چې په کورمه کې څه استادان دي چې هغه زمونږ کارډ استعمالوي، مونږ یې په سختو ټکو کې غندنه کوو. دوی وویل که چیرې دا عمل یې پرې نه ښودو نو مونږ به بیا عدالت ته ورباندې ځو. دا وزن څه ناروا عمل وي د دې د مزاحمت وکړلی شي او زه خو دا خبره کوم خپل صدر ته مرکزي صدر ته چې د دې لار در وباسي که نه که دا کارډ مزید استعمال شو دا نامه د ځان دپاره نوره مزیده منصوبه شوه بیا به زه کوټ تصور بني بیا به دوی خفا وي. ګران جرګې ته راغلي د پخوانۍ فاټا آل ټیچرز اسوسییشن صدرانو کورمه کې میشت مسایلو حل کولو دپاره دوی د هر قسم تعاون کولو ډاډ ورکړو. دوی وویل چې موږ تاسې سره یو او د ستونزو هوارولو حوالې سره به موږ ستاسو په شا ولاړ یو. رفیق صاحب چې کومه مسئلې بیان کړې دې سره مې شانه بشانه ویلوړي انشاءالله یو انچو ښه نه ځنې خیزېږي چې څه منونه دته ضرورت وي موږ به ته حاضر وي. صدرانو زیاته کړه چې که چیرې حکومت زموږ د مسایلو حل کولو طرف توجه نه ورکوي نو موږ به بیا د مجبورۍ نه خپل عیني حقوقو دپاره پر امن مظاهرې کوو. استاد د معاشرې تر ټولو مقدسه پیشه ده نو باید حکومت د استادانو عزت په خپل ځای وساتي. ته به زما MNA او سنیټرز او یو پارټي به وایي او ته به هغه خلک سپورټ کې ته به هغه خلک راولي. دا اختیار چې کوم دی دا نه ډایرکټر څه شته نه ډیوز څه شته نه بل یو افسر څه شته چې هغه دې راکړي او د خپلې خوښې یو څو چوټان دې والي او د هغې نه دې پیدې اخلي او د هغې په کرپشن باندې هغه باندې دې لاس اچوي نو دې ته به موږ هېڅوک پرېنږدو. آل ټیچرز اسوسییشن سنټر ولور کروم سینیر نائب صدر الیاس بنګش په خپله وینا کې وویل چې زموږ د پخوانۍ فاټا ټولو ضلعو مسایل یو شان دي نو موږ به دا ټول په شریکه سره حل کوو. چونکې موږ تاسو مسایل یو دي دې وجې نه مسایلو ته به موږ تاسو یو کیږو. دا یونین د اسوسییشن مو دې دپاره نه دی جوړ کړی چې دا موږ د پیسو ګټلو ذریعه جوړه کړو. مو یونین اسوسییشن دې دپاره جوړ دي چې را دې باندې د استاد او د سکولو د طالب علم کومې مسایل دي دغې حل کولو کوشش وکړو. دوی زیاته کړه چې استاد په معاشره کې تر ټولو ښه کردار لوبوي خو بدقسمتۍ سره صرف ایجوکیشن یوه داسې محکمه ده چې دې کې پولیس نه واخله د هرې محکمې کار وي. ایجوکیشن داسې ډپارټمنټ دی چې د پولیس لیوي او خطادار نه واخله هر چا موږ سره کار دی. دا موږ دپاره یوه مسله دی. نورې ژوارې چې ما څوک نه ول تحصیلدار صاحب نه پوښتنه وکړه چې تحصیلدار صاحب نن خو ته لیټ راغلی ایجي صاحب ته دا دفتر راتللو دا ټایم دی ته خو نه یې راغلی ته لیټ راغلی دا موږ ویلی نه شو خبره ورته نه شو کوی. کیمرامین سمیر منگل سره عمران مقبل کروم سوشل میډیا یونین ګورنمنټ های سکول صدا ضلع کروم.